بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په علم الصرف کې په تعلیم الصرف کتاب کې منګه یو څو اصطلاحات شروع کړو. منګه چې دا اصطلاحات منګه تاسو پیژنو نو وروسته بیا موږ ته ډیر زیات اساني به وي. نو باندې مختلف قسم تعریفات لکه حرکت ستوي او متحرک ستوي، فتحه، مفتوح، کسره، مکسور، ضمه، مضموم، سکون، ساکن، تشدید، مشدد، تنوین، منون، حروف علت، حروف سیحه، حروف مده، حروف لین، ټول موږ یې ذکرو. بیا بل ورځ باندې موږ صيغه ستوي، کلمه ستوي، اسم ستوي، فعل ستوي، حرف ستوي، زمانہ او کمی زمانه دي، زمانه حال، ماضی، استقبال او فعل معلوم او مجهول او مثبت او منفي، لازم او متعدی، دا موږ ذکرو. بیا په دې سبق کې موږ فعل متصرف، فعل غیر متصرف، واحد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم، مصدر، جامد، مشتق، مصدر میمی، تصغیر، اسم منصوب او د اعلال په اړه موږ خبرې کړې وي. په دې باندې تاسو پوه شئ په دې کې کم کس په کم ټکی باندې نه پوه دا زمانہ د پوسو کوه دا مونږ ته بیا وای چې بیا ونده ها تصغیر او مصغر. تصغیر ګوره صغر چې کنه دا وړوکوالی ته ویل کېږي. صغر څه ته ویل کېږي؟ وړوکوالی ته ویل کېږي. نو تصغیر دا ویل کېږي د یو څیز وړوکوالی بیانول. د یو څیز څه بیانولو؟ وړوکوالی بیانول. لکه څنګه چې زه په پښتو کوم سړی نو دې ته مکبر وای او سړی ګوټه دا چرنده سوی مصغر. هرتون دا پښو ته وای، څه ته وای؟ او هریره دا ویلګي پښونګړی ته. نو پښونګړی ورکوټه او پښو چرنده سي غټي کنه پیګه مې باندې ها دغه شانتي غټ چین آی ته سپې وای او چې ورکوټه نه ته سوی پوتره ورته وي. پوهیږئ مې باندې دغه شانتي چې غټ چرګي کنه نه آیته سوی چرګ او چې ورکوټه نو خلک ورته چرګ وي چرګوډه. پوه شئ دا تصغیر دی. دا سره دغه شانتي په عربی کې هم څه الفاظ نه د دې وړوکواله بیانېږي. دا وړوکواله ولې بیانېږي؟ نو یا خو د یو څه زیادت طرف ته پکې اشاره یا پکې سپکوالی طرف ته اشاره یا پکې راي کموالی طرف ته اشاره یا پکې شفقت طرف ته اشاره. لکه لویواله لکه قریش قرش نسو قریش. نو دا اوس ګوره د لویوالی په معنی قرش مهی ته وای، قریش غټ مهی ته وای، رجل سړی ته وای، رجل سړی ګوټه دا دغه حقارت ته سپکواله ده. ها ابن زوی ته وای، بنی بچوړی ته وای، دا شفقت ده. په دې باندې پوه شئ. نو دا تصغیر ولې بیانېږي؟ نو دا تصغیر د دې لپاره بیانېږي د یو څیز کمواله، زیاتواله یا حقارت او شفقت باندې دلالت کوي. او د کم اسم چې تصغیر بیانېږي په تاسو ما ته نه ګورئ کتابونه ته ګورئ نو کتاب کو خدا وو کتابونه بند کړئ. د کم اسم چې تصغیر بیانول کېږي هغه ته مصغر وایي. څه ورته وایي؟ مصغر ورته وایي. څه ورته وایي؟ مصغر. بیا دا چې د دې مصغر پہچان سره لکه زما په عربی کې څنګه پیژنم؟ لکه اوس پښتو کو زما جبه ده جو پښتو کې ماته پته لګي چې پښو ادا مکبر ده او پښونګړې چې دا مصغر ده، چرګ چې دا مکبر ده او چرګوړې چې دا مصغر ده. اوس عربي کو ماته پته نه لګي چې عربی چې د دې با څنګه چي نو د مصغر نه خداده علامه ده چې اولنې حرف به مضمومي، اول حرف به سوي مضموم، دویم چې دا به مفتوح وي او دریم چې دا به سره راغلي یا راغلي یا راغلي. پوه شئ. دا وګوره رجل دی، رجل نه جوړو مسو روجي نو دا اولنې مضموم دی، دویم مفتوح دی، دریم چې سره راغلا یا راغلي. پوه شئ. قریش نو دې کې ګوره دا تصغیر دی ځکه اولنې مضموم دی، دویم مفتوح دی، دریم سره پوه شئ. بیا ما تاسو دا ویلو چې لکه ثلاثي کلمه نه بدا مفعل فعیل بودن باندې برازي فعیل لکه رجل. چې رباعي کلمه ثلاثي اوس به موږ ان شاء الله وپیژنو
چې ثلاثي دي ته چې 3 حروف کې راغلي رباعي دي ته چې 4 حروف کې راغلي او خماسي دي ته چې 5 حروف کې راغلي نو چې ثلاثي کلمې نو دا به فعیل نازي او چې رباعي کلمې نو دا به فعیل بودن نازي فعیل لکه درهم دريهم فعیل پوښوي درهم نه درهم د دې نه ته وځ دغه جوړ کسل الټه دي کنه درهم کې څوټه دي ملاوله اربع مضمون کما لیم مفتوح کما دریم ځای بیان علماء رسل دو حروف دي لیم مکسور کما پوښوي ها دغه شان دي 15 حروف دي لګي مصباح څو حروف دي 1 2 3 4 5 15 دي کنه ها نو طریقه سره لولنه مضمون کوا دویم مفتوح کوا دریم ځای یار والا رسلو بکم مکسور کې دا وځ دا الف ونی په سره بدل شو تاسو ورست ان شاء الله قاعده به بیا وای با قاعده قانون کې تاسو بیا پته ولګي مصباح نه مصیبه هم جوړ شو پرې پوښوي پرې باندې پوښوي دا زوړ سبق وو چې تاسو په دې باندې نه پوي اوس په پوښوي تاسو نو تصغیر څه ته وای دی یو څه وړوکواله بیانول دا یو څه وړوکواله دا وړوکواله ولې بیانېږي یو څه یا موږ د هغه دا سپاته ولګي د سپکوالی د پاره د شفقت د پاره یا د کمی او زیاتی د پاره پرې خبره باندې پوښوي یا د کمی او زیاتی د پاره او د دې څو وزن راځي درې چې ثلاثي کلمې نو صبر راځي فاعل رباعي کلمې نو سو فاعل او خماسي کلمې نو بیا به سره دي فاعل په دې باندې تاسو پوښولای صحیح شو اوس مخکې سبق مونږ وایو نو مخکې سبق کې مونږه پرون یو اعلال ویلو نو اعلال په حرف علت کې تبدیل اعلال ګوره په دې کې د عین لام تا دي کنه نو په حرف علت کې تبدیلی کول وتا دا ویل کېږي اعلال او تعلیل یعنی یو حرف علت په بل حرف علت سره بدل کې حذف کې یا سره چې څه چل وسره وکړو په حرف علت کې چل ول وکړو نو دې اعلال وایي پوه شئ دا جوړو بل یو ټکی دی ابدال تاسو لفظ نوم تاسو په دې کې چې بدل یو حرف بل حرف سره بدلول دې د څه ویل کېږي ابدال وای یو حرف بل حرف سره بدلول د څه ویل کېږي ابدال وای څورته وای لکه دا تاسو ان شاء الله وروسته بیا قاعده وای کنه نو بری کې لکه موږ وای استبرا نو بری کې دا تانه نه د پتو سره بدل کما اده مې استبرا پوښښ مې دی باندې ها نو دل لګي ما څه چلو کو تا مې پتو سره بدل کو دې بدلول ته څه لګيږي ابدال یو حرف بل حرف سره بدلول دي څه وای ابدال ورته څورته وای لکه مستجرون دلته تا ته بدل سره بدله سبب مستجر په قرآن مجید کې راغلی لګنه اوس دا تا بدل سره ولې بدله نو دا ان شاء الله بیا قاعده قانون به وي ولکه دلته کې صرف دا ځکه چې یو حرف بل حرف سره بدلول دي ته سوي یو حرف بل حرف سره بدلول ته سوي ابدال په دې باندې پوښښ تاسو دویم دې تخفیف دي ته ویل کېږي په حمزه کې تبدیلی کول وتا په حمزه کې رد بدل کول وتا تخفیف ویل کېږي په حمزه کې رد بدل کول ته څه ویل کېږي تخفیف ویل کېږي تخفیف لکه ګوره دا ایمان دی کنه ایمان دا ایمان په اصل کې ایمان سو په اصل کې ایمان نو دلته ګوره دا حمزه ته په سره بدل کړه کنه نو دې څه ویل کېږي تخفیف ورته وي څورته وي تخفیف ورته وي څورته وي لکه یسالو ده یسالو ده د دې یسالو په ځای باندې وای یسالو سوې نو دلته په حمزه کې دې بدل وکړو کنه دې څه ویل کېږي تخفیف ول د یسالو وسنګ وې نو قاعده به ځکه کنه بیا ورسو دا وایو خو صرف دا ځکه چې په حمزه کې رد بدل کول وتا تخفیف ویل کېږي نو ګوره څلور درې سوزونه سره یو اعلال یو ابدال یو تخفیف اعلال څه ته ویل کېږي په حروف علت کې رد بدل کول وتا او ابدال څه ته وایي یو حرف سره په بل حرف سره بدلول اګه حرف علت ته او غیر حرف علت ته پوه شئ یو حرف په بل حرف سره بدلول دي ته څه ویل کېږي ابدال او دریم دی تخفیف څه ته ویل کېږي په حمزه کې رد بدل کول څه ویل کېږي تخفیف بل سیز دی ادغام خو تاسو پیژنئ کنه نه باسل یو حرف په بل حرف کې څه نه باسل یعنی یو حرف دا ته ساکن وي او په دویم پیرا باندې څه وي
متحرک وي لکه موږ وای حمزه با زبر اب با زبر بنو بلی کې څه شو ادغام شو اب پوه شئ یا هغه تاسو یې کله تر نون ساکن نو رسل حروف يرملون او عرشي نو ادغام به کې کړه لکه من ربک نو لا لکه دا نون دی بارا سره به قرا دی بارا کې ادغام من ربک من لدنه من لدنه ده نو تسوي من لدنه من يقول له من يقول هذا ادغام من يقول دا یې ذکر دي کنه ها نو دوه قسمه حروف دا په یو بل کې نماسل دوه حروف په یو بل کې نماسل مشدد ویل دې ته څه لګيږي ادغام پوه شو به معنی بل له حذف ویل کېږي د کلمې نه څو حروف حذف کول د کلمې نه څو حروف حذف کول د څه ویل کېږي حذف ویل کېږي ورته پوه شو او د کم ټکی چې حذف کړل شوی دی نای د محذوف وي څورته وي محذوف ورته وي محذوف لکه ینصران کنه نو په دې باندې چې کله لم داخل شي نو وای لم ینصرا نو نون څه شو موږ وای نون چې دا حذف شو نون څه شو حذف شو پوه شئ یا لکه یوعدو ده نو یوعدونه یعدو ته وي یعدو موږ لکه اواز شو حذف شو پوه شئ د یو کلمې نه حرف لري کول غرزول دې ته څه ویل کېږي حذف او کم حرف چې غرزول شوی ته څه ویل کېږي هغه له کوته کې اخته شاته پاسه ما څه وې دا به چی حذف څه ته وایي حذف یو کلمې نه یو حرف غرزول او کم حرف چې غرزیدل ته څه ویل کېږي لکه موږ وایو د یعیدون څه غرزیدل لري واو نو دی واو ته بس واو سره دلته انصورانی څه غرزیدل لري نون غرزیدل دي نون ته بس وایو محذوف وایو دې باندې پوه شئ اعلال ابدال تخفیف ادغام او حذف دا به جنو بل اسکان څه دی اسکان یعنی یو متحرک حرف څه کولو ساکن کول یو ټکی متحرک راغلی ته څه کې ساکن کې متحرک حرف دی څه کې ساکن کې پوه شو به معنی لکه ینصرو ده سره ینصرو نو ته وې لم ینصر نو څه چلی وکړو په اخره کې دی راته نه سکللا ساکن اکللا نو متحرک حرف ساکن کول دې څه ویلېږي اسکان ویلېږي پوه شو به معنی بل ټکی نه نقل مکانی نقل قلب مکانی لګل نقل مکانی قلب لګي اوړېدو تا قلب څه دی لګي او مکان لګي زیتا یو حرف د بل حرف زیت راوستل دي د قلب مکانی وای یو حرف د بل حرف زیت راوستل څه دی وای قلب مکانی لکه ګوره یا ایسا ټکی ده څه ټکی ده یا ایسا پدې کې تاسو وګورئ لاول سره غللا دویم سره غللا او دریم سره غللا وست دې شو کې چې دا حمزه د یا زیته کې او یا د حمزه زیته کې او د شو وې اگیسا سوې نو دلته کې تاسو چلو ګورګه قلب مکانی دی وګورئ قلب مکانی یعنی یو حرف د بل زیته بوتلو او بل دی دا بل زیته راوځو پوه شئ لکه فاعله پدې کې د قلب مکانی کې ته عافیلا سوې عافیلا پوه شئ ها دغه فاعله نه ته لفاعه څه چل وګورئ قلب مکانی څه دا وایي یو حرف د بل حرف ته راوستل یو حرف د بل حرف ځای باندې راوستل پوه شئ دغه ته وګوره بیا زما کې نه خانه وای ابدال اعلال په حروف علت کې رد او بدل ته ویل کېږي او حروف علت څه ته وایي تنوین دا نور دي نه شعر نو حروف علت واو الف یا د وای پای کې رد او بدل کول تا تعلیل دغه په زور سبق کې مونږ وینو لکه د قولنا قال ته وایو کې کتابونه دې نه راوړي کتاب به راوړي بیا وداګې نه بعد چلنده سبقونه به ووري زاړه سبقونه په یوټیوب باندې هم شته په دې گروپ کې هم شته نو هغه کې به سبقونه ووري پس داګې نو بیا خبرې اترې کوم ابدال تو ګورا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں یہ حرف بل حرف طرح بدلول دیتا سوئی جیسے اس طرح سے کیا اس قرب او میعاد سے میعاد تخفیف سے ہوئی حمزہ میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں حمزہ کی کم تبدیلی کی گئی تصویر لگی جیسے
ائتمر سي ائتمر سي دل ګوره د حمزه په ځای باندې سره الو یا رالا او یسالو سے سیسلو ادغام ایک جیسے دو حرفوں کو ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں وہ یو چند وہ حرفونه ملا وهل او په تشدید سره ویل دې ادغام و جیسے مدد سے مدہ حذف کلمے سے کسی حروف کے کلمے سے کسی حرف کی گرانے کو حذف کہتے ہیں د کلمے نے حرف غرزول تو سبے لے گی حذف ہوئی اور جس حرف کو گرایا جائے اس کو محذوف کہتے ہیں ہم حرف جو غرزول لگے تو سوئی جیسے ینصران سے لم ینصرا ینصران نا لم ینصرا اس میں نون کے گرانے کو حذف وہی نون دی غرزول تو حذف ہوئی اور دی نون تو سوئی محذوف ہوئی لگا پوش ہوئی جیسے اسکان حرف سے حرکت گرا کر ساکن کرنے کو اسکان کہتے ہیں وَإِذَا عَرْفْنَا حرکت لری کول او ساکن کول دیتا سوئی جیسے ینصرو سے لم ینصر نہ ینصرونا حرکت باقی نہ لاڑ جو لم ینصر شو قلب مکانی کلمے کی حروف اصلیہ میں بعض کو بعض پر مقدم کرنے کو قلب مکانی کہتے ہیں وې د کلمې په حروف اصلیو کې بعض لره په بعض باندې مقدم کول قلب مکانی وي لکه یئس سے ایسا پوه شو مې باندې دی خو وګورئ وس بل یو دغه خبرې دي یو د ثلاثی په عربی کې واحد ایک ته وي واحد څه ته وي ایک تا اثنان سو ته وي دو تا ثلاثه سو ته وي دریو تا اربعه څلور تا او خمسه پنځه تا سته شپږ ته وي نو دل کې دا ثلاثه دریو ته وي نو د دین اغسل له ثلاثی اربعه څلور ته وي د دین اغسل له سو رباعی او خمسه د دین اغسل له سو خماسی دیکھو ما ته فکر ده نو ثلاثی دی ته چې پای کې درې حروف اصلي راغلي رباعی دی ته چې څلور حروف پکې اصلي راغلي او خماسی دی ته چې پنځه حروف وس اصلي څه ته وای او زائد څه ته وای نو دا به ان شاء الله بیا موږ په وروستو سبقونو کې بیا موږ دا زده کوو صرف دا زده کوي چې ثلاثی څه ته وای چې 100 حروف پکې اصلي راغلي درې حروف پکې اصلي راغلي لکه رجل یا ضرب سمع نصر درې حروف ته پکې درې ونه اصلي او رباعی دی ته ویل کېږي چې بری کې څلور حروف اصلي راغلي 100 حروف پکې اصلي راغلي لکه جعفر او دحرج د 100 حروف دی پکې څلور دی پکې او خماسی دی ته چې 100 حروف پکې اصلي راغلي پنځه پکې راغلي لکه سفر جنون یا جحمرشون پوه شئ او بل ټکی خو تاسو زده کړی دی صرف کبیر او صرف صغیر وګورئ ورته ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہو دا آیت ویل کېږي چې په کومو کې سوي درې حروف اصلي پکې وي درې حروف اصلي پکې وي جیسے رجل نصر رباعی وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہو جیسے جعفر اور دحرج خماسی وہ کلمہ ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہو ما تاسو ته دا 3 4 5 چیز لګي او حروف اصلیہ څه ته وینو دا بیا ورسو ان شاء الله پیژنو ښه یو څو ورځې بعد جے سفر جن بے صرف کبیر نو صرف کبیر ما تاسو ته ویل کسی مشتق اسم یا فعل کی وہ گردان ہے یہ مشتق اسم یا فعل گردان دے جس میں تمام صيغوں کے ذکر کیا جائے چلاغه ټول صيغه په ذکر کیږي هم ویلو چې یو فعل نه سوار له صغیر واستل دي څه لګي صرف کبیر اور صرف صغیر کسی باب کی وہ گردان ہے دیو باب ہاں گردان دے کہ اس میں اس باب سے استعمال ہونے والے اکثر صرف کبیروں کا پہلا صيغہ مذکور ہو چبائی کی دغه باب استعمال ان کی اکثر صرف کبیر لاولنی صيغه مذکور ہوئی پرې باندې پوښوي ها دا به یا چې دا اوسه ها دا به ان شاء الله سبا ټول دنه یو خو به دا نه سبق اوروي